نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قرآن کې الله پاک فرمایي ولا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما، چې تاسو خپل مور پلار ته اف مه کوئ او هغه سره خوږې خبرې کوئ. یو ځای کې الله پاک فرمایي چې جناح الذل، چې خپل د کندې د خپل مور پلار ته ټیټې کوي. عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي رسولو څه خبرې باندې مور دنه ناراضه شوه. همداسې حالت کې د ته وفات وخت رالو خو ده ولا روح نه وته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت عالیه کې دا خبره چې کله ورسېده، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی الله تعالی عنهم راوختلو او دوی غونډ لاړو مال تشریف وړلو چې ګوري حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ په ذوالقعدن په وخت کې د اخري حالاتو کې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا حالاتو کتلو روح نه وته، دغه مور ته ویلې چې دا کم بچی دی معاف کا. امور یې ورته ویلې چې د ما ته ډېر زیات زړه تکلیف را کړی ده، زیات خفه کړی، زه به دا نه معاف کوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویلې، حکم یې وکړ چې لاړ شه سلرګي را جمع کا. به پوښتنه وشوه په ای الله رسول دا تاسو څه ولې کوئ؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې زه به اور بلوم او د کې علقمه رضی الله تعالی عنہ به اچوم. چې کله مور دا خبر واورېده او دته پته ولګېده چې نبی اکرم دته دا پته هم ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره وکړي که نه هسې به کوي. دغه مور منت سمجد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکړو چې ما زوی په اور کې ما اچوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل که ته دا خپل زوی معاف نه کړي نو قیامت پر ځ الله پاک مو تا زوی نه معاف کړي، دا به جهنم په اور کې اچوي. زه تا زوی تا په مخامخ اچوم چې تا ته پته ولګي چې ده وله څه کوم انجام څومره بد ده. نو په دغه واقع سره په دغه حکمت سره دغه د مور چې کوم زړه هغه نرم شو او زړه سره علقمه رضی الله تعالی عنہ معاف کو او دا ورته چې ما زوی په اور کې ما اچوه. چې کله علقمه رضی الله تعالی عنہ چې کله خپل مور معاف کړو، همدغه وخت کې دغه نه روح لاړ او هغه د دنیا نه وفات شو. ان لله و انا الیه راجعون. په دا واقع کې موږ دا پته لګي چې موږ دا ګزارش هم تاسو ته کوو چې مور پلار ژوندي هغوی خدمت کوئ، هغوی خدمت سره تاسو جنت ګټی شئ. هغوی ته اوف مه کوئ، کومه خبره ته باندې بده لګي خیر د زید خو جواب ورته مه ورکوئ، ځکه دا دنیا هم کامیابي ده او آخرت هم کامیابي ده. وما علینا الا البلاغ المبین.